الرحمن الرحيم. درود شريف وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ندب من حلف على يمين. دا بل باب شروع شو. باب دی خبری باره کې دی چې چا یو قسم وکړو، یو څیز باره کې قسم وکړو، فرأى غیرها خیرا منها، بیا یې د هغې نه غیر بل بهتر صورت ولیدو، ان یفعل ذلك المحلوف علیه، نو دی همدغه کار وکړي چې د کوم د قسم کړی دی، ثم یکفر عن یمینه، بیا به د خپل قسم کفاره ادا کړي. داسې کول مستحب دی. یو سړي یو قسم کړی دی که نه، خو بیا هغه کار ورته بهتر ښکاره شو چې کوم کار قسم یې کړی دی، نو هغه بهتر کار دی وکړي او د خپل قسم کفاره دی ادا کړي. لکه قرآن مجید کې د هغې باره کې راغلي دي، یو سړی وایي زما دې په الله قسمي د دوو کسانو منځ ته به نه ورځم د صلح مصالحت او د جوړجاړي دپاره، بس توبه مې دي، ما دې په خدای قسم چې دا مې یادي که نه مړه دا خلکو نه څه جوړ شو، مونږ د خیر دپاره ورلو، هغه خو خلک شرموي، بس زما چې قسم دی که نه بیا به زه د دوو کسانو منځ ته ورنه شم. بیا یو موقع داسې جوړه شوه چې دوه کسه نښتي دي، هم ته په موقع باندې موجود دي، زه په موقع موجود یم، او ما ورته قسم کړی چې دوو کسانو منځ له به نه ورځو. اوس که د دې منځ له نه ورځو نو دوی د یو بل سر ماتوي، د یو بل ځان اخلي، د یو بل نقصان کوي. اوس مونږ ته د شریعت، د قرآن، د حدیث، د الله، د رسول صلی الله علیه وسلم وینا څه ده چې ورشه قسم سره به څه کوم، قسم به کفاره ورکړه. د کفارې تفصیل را روان دی. یا یو غلام ازادول دي، غلامان اوس وخت کې نشته، نه لسو مسکینانو له دوه ټیمه متوسطه په مړه خېټه روټۍ ورکول دي، یعنی لس سرسایي او که هغه نه نو بیا 3 ورځې مسلسل روجې ساتل دي. دا د قسم کفاره ده. کفاره دا به وکړي. یو کس له چې ورکوي یو مسکین له دا ښه تپوس دی، 10 سرسایي چې ورکوي یعنی د قسم کفاره چې د نقد په شکل کې ادا کوي، نو بیا به یو کس له ورکوي، که 10 کسانو له بیلو بیلو له به ورکوي، نو بیل 10 مسکینانو له به ورکوي. که خامخا د یو مسکین له ورکوي نو په یو ورځ به دا 10 سرسایي نه ورکوي، یو ورځ به یو سرسایي ورکوي، په بله ورځ دا شان 10 ورځې به ښه تپوس دې کړی دی. اوس پوهه پې ضروري ده چې پوهې به پې یو که نه. قسم یې کړی دی چې مور سره به خبرې نه کوم، دا اوس څه خبره ده. نو د خدای د کتاب حکم دا دی چې دی د مور سره خبرې وکړي او د قسم به کفاره ورکړي. ډېر ناپوهه شته که نه د دین نه، خو مونږ ډېر لرې ژوند تېر کړی دی، ډېرو کسانو سره زمونږ واسطه راله، یو نیک کار به یې صحیبه نیک کار به او ما دې نه قسم کړی دی، نو مسله یاده کوي ټیک شو تا به قسم کړی، ته د قسم لحاظ کوونکی، د قسم لحاظ کوونکی منو، خو همدا په کوم کتاب چې تا قسم کړی دی، د کوم الله په ذات چې تا قسم کړی دی، هغه الله په دغه کتاب کې ویلي دي چې دا قسم مات کا، کفاره ورکړه. ولسوا 15 نمبر حدیث شریف دی 1715 نمبر. عن عبد الرحمن بن سمرة رضی الله تعالی عنه قال، دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سمرة رضی الله تعالی عنه نے روایت تے، اللہ پاک دې راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکي. قال فرمای، قال لي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، صحابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمائی، وی ما ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو، واذا حلفت على يمين، کله چې ته په یو کار قسم اوچت کې قسم وکړي، قسم وخوري، فرأيت غیرها خیرا منها، بیا د دغه قسم پورا کول د هغې خلاف کار درته بهتر ښکاره شو، فأت الذي هو خیر، نو او هغه کار چې کوم بهتري، وکفر عن یمینک،
او د خپل قسم کفاره ورک. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کی باب قول الله تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو الی آخره. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان باب ندب من حلف یمینا فرعا الی آخره. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمائی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې کله ته یو قسم وکي او بیا دا قسم خلاف کار درته بهتر ښکار شي نو قسم مات کا، هغه بهتر کار وکا او د قسم کفاره ورکا. دا حدیث د نه وړاندې هم یو ځل تیر شوی دی، کتاب المامورات باب النهی عن سؤال الامارة. مختصر مطلب دا دی چې چا د یو کار قسم وکړو بیا چې هغه کم کار باندې قسم کړی دی د هغې غیر د هغې نه علاوه ورته ښه ښکاره شو نو اوس د هغه کار وکړي چې کوم کې خیر ورته په نظر راځي او بیا داسې کولو سره به قسم مات شي، د قسم به کفاره ورکړي. د جنازې منځو اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ای الله دا ماشومه دا مړه ماشومه مونږ ټولو دپاره سفارشي وګرځوه، سفارشي جوړه کړه چې ستا په دربار کې زمونږ د جنت سفارش وکړي. مشفعه داسې سفارشي وګرځوه چې سفارش یې منلی شوی وي، منظور وي، مقبول وي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.